الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدقت يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى رسولك النبي الأمي خدای ترانه نازاش دلتا الله رب العزت ذکر کوي اوس د الله په توحید باندې د نشانو د الله رب العزت چې کوم د وحدانیت نښې دي الله رب العزت هغه ښیي چې دې ته وګورئ دې ته وګورئ دې ته وګورئ ما په دې وپېژنئ د الله رب العزت پېژنګلو چې دي هغه به ته د مخلوق نه کې هغه چې څه پیدا کړي په هغې کې سوچ کوه د خدای په ذات کې به سوچ نه کې چې خدای به څنګه وي او خدای څنګه دی دا دی هغه دا وایه بس خدای یو دی او خدای چې دی نو د دې وجې خدای شته د دې وجې خدای شته چې خدای مثال په طور ماله بچي راکړه نو خدای شته که خدای نه راکول نو څوک نشي راکولی یا خدای چې دی نو زه مسلمان پیدا کړم خدای چې دی نو ګوره دا ځمکې دي دا خدای پاک لاندې پیدا کړی که چېرته خدای اوچته کړي نو څوک داسې شته چې نه نه بس د په دې نښو سره خدای پاک پېژنه یا د توت پاڼه د مثال پته وه چیلی وخوري نو د هغې نه څه جوړېږي د شاتو مچۍ وخوري هغې نه څه جوړېږي د ریحمو چینجي وخوري هغې نه څه جوړېږي دکه شان چې مختلف څیزونه چې څه خوري د هغې نه مختلف څیزونه ګوره پاڼه یوه ده او دا د الله د وحدانیت نښه ده وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد دا وایي داسې کار و چې چېرته دي ته خو مې ویلې مو وایي یو کس نو بادشاه لی بلا کدوان روان کړو کدو یې ولوم بلا نو بادشاه خو په مخکې خلکو نه پېژانده څه ناشنا شان و دا اوس خو ډېر زیات په سکرین زی راځي خلک ورته کنځرې هم بلا شي پېژندل نو هغه بادشاه د نه پېژانده غریب زمیندار و هغه ښکار پسې راوتی نو ده له مخې له ورغلی نو ده ته یې وایي چې څه کې ته په خچر باندې بلا کدوان راچولو نو هغه ورته وایي چې څه کومه بادشاه له چې دی نو د کدو وړم بلا کدوان دي دا والله دې پرې مې فصل ډېر ښکلی شوی دی څه تحفه هغه له وړم هغه ورته وایي چې د څه دپاره وایي باچا به خوشحال شي انعام به راکړي نو ورته که انعام یې در نه کړه نو که انعام یې را نه کړه نو د ده به زه دا وکړم د ده به دا وکړم غټې غټې کنځلې ورته وکړئ نو هغه ورته چې زه ټیک ته نو نور خو د باچا نه پېژنده زمیندار سړی و جډ غریب دې چېرته په بله لاره ته تللی و تیز اس خو ورسره و نو د سر خچر و هغه تللی دی او باچایي په تخت ناست دی وایي خپل تاج ماجي ورڅه بل دی چې دربار له رسېدلی دی نو هر څوک به میلاوي دي شو دا خو اوس چې دی نو څوک صرف د کوسین اعظم سره هم نشي میلاوي دی هغه هم کوټې د پاسه اسلام آباد لیکلي کوم ځای اسلام آباد ته تللی هغه وایي دا که نه کمرې له نوم اسلام آباد دی چې تپوس ته وکړي کوم ځای د مولیانو ته ډېر ښکلي چل دی د هغه اسلام آباد کې یا په کمره کې ناست وایي دغه نو هغه داسې کار و چې دی ورورسېد نو هغه نوکران ته وایي چې باچا له مې تحفه راوړې ده هغې باچا نه تپوس وکړو باچا ورته یې راپرېږدی چې دی ورغی نو ده چې وکته چې او خو بیخ دی وزه دا خو مکه باچا دی دا خو چې تا لیدلي و مکه باچا دی ده وایي زه چې څه دې کړي خو دې کړي نو دی ورته وایي چې څه دې راوړي باچا ورته وایي هغه ورته وایي چې جي کدوان دي نو څه له دې راوړي دي وایي چې ته ووینې چې خوشحاله شي نو چې زه خوشحاله شم نو څه چل به وشي و انعام به راکېږي نو ورته که انعام مې در نه که نو بیا نو هغه ورته هغه توت والا خبره ده بیا هغه توت والا خبره مه ده چې هسې مې ویلي و مکه ده ځکه چې اوس خو مې ویلي دي هسې نو الله رب العزت هلته تا ته په سر کې ویلو ګوره صورت فاتحه کې راغلي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم
د خدای وحدانیت درته هلته ذکر شوي، یا هلته په سر کې راغلی چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلکو د هغه یو خدای عبادت وکړئ د یو ذات. نو دلته درته بیا راغلی والهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات. هغه توت والا خبره ده، بس زړه خبره ده چې د خدای د وحدانیت نه به نه خوځي، د خدای ذات په دې باندې به ټینګ ولاړ. حدیث کې راځي نو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې څوک مو ایمان نه وړه فاستقم، بس په هغې بیا مضبوط ودرېږه. بل حدیث کې راځي وایي که ته اوس وځولی شي، ته ټوټې ټوټې کړی شي، اره کړی شي، خو د ایمان نه مه خوځه بس. نو الله رب العزت په هغې باندې عقلي نښې ښایي چې عقل نه کار واخلې، په عقل باندې هم تاسو سوچ کولی شي. هغه څه دي؟ الله وایي ګوره ان فی خلق السماوات، یقینا په پیدا کولو د اسمانونو او د ځمکو کې، واختلاف اللیل او په اختلاف د شپې کې او د ورځې کې، والنهار د ورځې کې، په اختلاف د شپې او د ورځ کې، والفلک التي والفلک او د هغه کشتې او د کشتې التي هغه تجري چې سیل کوي په البحر په دریاب کې، تجري چې ګرځي را ګرځي په دریاب کې، بما ينفع الناس، بما په سبب د هغې یا په اوچتولو د هغې مال سره، ينفع الناس چې فایده ورکوي خلکو ته. وما انزل الله او هغه چې نازلوي الله رب العزت من السماء د اسمان نه، من ماء د اوبونه چې نازل کړي دی الله د اسمان نه، من ماء د اوبونه، فاحیا به الارض نو راجندې کوي په دې سره ځمکه، بعد موتها پس د مرګ د هغې نه، د زمیندارانو په ځمکه پس د شړېدو د هغې نه، زمینداري شاړه وه، پس د شړېدو د هغې نه چې هغه شاړه ځمکه وه، الله پې باران وکړه دا یې را ژوندی کړه. وبث فیها او خواره کړي دي په دې ځمکه کې من کل دابه د هر قسمه زنده سرونه، هر څه پکې موندی شي، د خدای لویه دنیا ده، خرم پکې موندی شي او اسم پکې موندی شي او شیرم پکې موندی شي او دا عظیم انسانان پکې موندی شي، پیغمبران بعضې ولیان پیغمبران کړو نه چې هر سړی ولی او پیغمبر دی، پیغمبران هم پکې موندی شي، صحابه هم پکې موندی شي او زموږ په شان خرسر هم پکې موندی شي، کمزوري مسلمانان. او بیا مضبوط غټ غټ مخلوقات لکه داسې فرشتې دي چې د اسمان نه واده تر ځمکې پورې، یا د دین هم غټې غټې فرشتې شته دا هم پکې موندی شي، او واړه واړه حشرات هم پکې موندی شي. نو هر قسمه الله وایي وبث فیها من کل دابه او خواره کړي دي په دې ځمکه کې د هر قسمه زنده سرونه. اوس څومره مخلوقات دي؟ نو هغه څوک وایي 1800 وغیره نه شمېرې، بس الله ته معلوم دي، سم ډېر دي. وتصریف الریاح او په چلولو را چلولو یا په ګرځولو را ګرځولو د دې هواګانو کې، والسحاب المسخر او په مسخر کولو د وریځو کې چې دا وریځې ایساره کړې ده بین السماء والارض، په د ځمکې او د اسمان په منځ کې، داسې مو اورېدلي دي او لیدلي هم دي. وایي دا جاز نه وغیره نه چې د وریځې ته ګوري داسې ښکاري لکه د غرونو په شان به تا ته ښکاري. لیدلې نه؟ الله دې را نصیب کړي د حرمینو شریفین دا سفر وکړو، داسې نور ګرځه نور ځایونو کې هم ګرځېدی شي. الله رب العزت وایي څه بندیز نشته، خو خپل ځان مه هېروئ، اسلام مه هېروه. لآیت دپاره لآیت په دې کې نشانې دي، نښې دي د قوم د هغه قوم دپاره یعقلون چې د عقل نه کار اخلي. اوس ګوره نو په پیدا کولو د اسمانونو او د ځمکه کې په دې کې نشانه ده. څه نشانه ده؟ ګوره اسمانونه الله بره پیدا کړي. اوس که چېرته بل خدای وي نو هغه به وي چې یاره تا له اسمانونه بره پیدا کړي دي، خدای ته به وي زه یې لاندې کوم، یا هغه به وایي چې ته دا ستوري بره ولې راخېږي، زه په ځمکه باندې راولم دا ستوري، یا دا فرشتې بره ولې دي، دا به نن نه پس ټولې لاندې یو هم بره دي. یا نو داسې اختلاف به جوړ شوی په دې لفسدت الارض. خدای پاک وایي که چېرته ډېر خدایان وي نو یو به وي چې ځمکه بره پکار ده، اسمان لاندې پکار ده، یو به وي چې سپومۍ بلکل د دې ځمکې په دې ویښ کې پکار ده، مختلف د سیارې به په خپلو کې جنګولې وي، بل څه به یې کړو بل څه به یې کړو. نو الله رب العزت وایي چې د دې په پیدا کولو کې ستاسو لپاره نښه ده چې الله یو دی، الله کړي دي، څوک ترې پکې تغیر او تبدیل راولي. بل الله واختلاف اللیل والنهار، په اختلاف د شپې او د ورځې کې، شپه ورځ
په دې کې اختلافات ګوره څنګه اختلاف لکه شپه په ورځ کې دننه کوي یا السلام ورحمت الله او ورځ چې ده نو دا په شپه کې ور دننه کوي الله رب العزت کله ورځ اوږده کړي نو د چاپلار دی ولګي هغه د بیا لنډه کړي یا شپه اوږده کړي لکه نن سبا چې د شپه اوږده ده نو څوک یې لنډولی شي نشي کولی الله رب العزت دوی په دې کې هم ستاسو دپاره نښه ده یا الله رب العزت وی دا ورځ مې د کار کسب دپاره پیدا کړې ده په دې کې ته ګرځه ځان له ګټه کوه کارونه کوه او دا شپه مې چې ده نو دا د آرام دپاره پیدا کړې ده نو په دې کې ستاسو دپاره الله وی نښي بل الله وی والفلک التي او هغه کشته تجري چې سیل کوي ګرځي راګرځي فی البحر په دریاب کې په دې کې هم ستا دپاره نښه ده ته یو استن ورله دریاب ته هغې ډوبئ ډایرکټ او داسې لوی لوی دا څومره مالونه چې د بحري جهازونو کې د یو د یورپ نه ایشیا ته او ایشیا نه یورپ ته وغیره د ټولو بر اعظمو کې ګرځي دا الله رب العزت دوی په دې کې هم نښه ده ستاسو دپاره عقل نه کار واخلي بل وی وجه څه ده الله وی بما په اوچتولو د هغې مال سره پټنونو مالونه چې دا اوچته ینفع الناس چې فایده ورکوي خلکو ته په هغه مال سره تجري چې دا سیر کوي ګرځي فی البحر په دریاب کې بما په اوچتولو د هغه مال سره ینفع الناس چې فایده ورکوي خلکو ته وما انزل الله او هغه چې نازل کړي دی الله تعالی من السماء د اسمان نه من ماء د اوبونه الله رب العزت ګوره ځمکې له چې ته اوبه ورکړي دې اوبو کې او د باران اوبو کې ډېر فرق وي دکه شان کم چې دا باران وشي نو صوفیای کرام وایي دې سره دا پیزا پاکه شي او ګوره ته وګوره هر څه داسې ژوندی ښکاري ښکلې مزېدار ښکاري چې باران وشي نو الله رب العزت وایي وما انزل الله هغه چې نازل کړي دی الله من السماء د اسمان نه من ماء د اوبونه فاحیا به الارض الله پرې ژوندی کوي ځمکه یا دا کومې چې باراني ځمکې نو دا خو بیا الله دا خو بیا ټولې دې ته پرتې دي بعد موتها پس د شړېدو د دینه او داسې د عام اوبو دپاره باران ضروري دی که باران بند شي نو بس د دې کیسه به مرورو بیا ختمه بیا وبث فیها او الله رب العزت خواره کړي دي په دې ځمکه کې من کل دابه د هر قسمه زنده سرونه نو تاسو ته ما مخکې وویل چې دا هر قسمه مخلوق په دې کې ته موندې شي داسې فرشتې چې د هغې ځمکې تحت سرا لاندې د ځمکې په لاندې حصه کې دي او سره چې دی دا د اسمانونو سر لګي یا د دې نمبره لګي او داسې فرشتې لکه د جبرائیل علیه السلام په شان فرشته چې د هغې 600 وزرې دي یا 6,000 او د هغې یو وزر چې د هغې چې سیسه سدوم هاریې ته د لوط علیه السلام چې کوم قوم ته راغلي و هغې ته معمولي حصه اړامه کړه نو هغې په معمولي حصې تر اسمانه پورې اوچت کړه داسې مخلوقات هم پکې او داسې هم پکې دي چې حشرات دي معمولي میږې هم پکې موندي شي نو الله وایي وبث فیها خواره کړي مې دي په دې ځمکه کې من کل دابه د هر قسمه زنده سرونه یا د هغې نه هم د میږو نه هم واړه واړه لاندې نور بله حشرات دي وتصریف الریاح او الله وایي په چلولو را چلولو د دې هواګانو کې په ګرځولو را ګرځولو د دې هواګانو کې والسحاب المسخر او هغه وریځ چې په مسخر کولو د وریځو کې چې دا وریځې تابع کړې ده په تابع کولو د وریځو کې بین السماء والارض په منځ د ځمکو او د اسمان کې د ځمکې او د اسمان په منځ کې دا مسخره ده کله ورته الله وایي چې مثال په طور په مردان والا باران ووره نو په مردان والا وشي که الله وایي په پېښور والا که الله وایي چې په پلانکي ملک نو په پلانکي ملک بس د الله حکم ته محتاج ده بیا د هر فرشتو خپله ډیوټي ده بس هغې دغه کار کوي لآیات په دې کې نشانې دي لقوم د هغه قوم دپاره یعقلون چې د عقل نه کار اخلي الله دې راکړي عقل پیدا کړي بیا الله رب العزت وایي خو دلته عقل کامل مراد دی ښه نور عقل چې دی دا په یهودیانو کې مشته عیسایان د دنیا په معاملاتو کې هېڅ زنګ نه ښه پوهېږي داسې پوهېږي چې دا کښتۍ میشتې او دا بحري جهازونه موږ یې داسې نه شي جوړ څنګه چې یې جوړ کړي الله یې زموږ د علم توفیق ورکړي دوی په نور څه کې لګیا دي ومن الناس الله رب العزت وی اوس الله رب العزت خلکو نه یو شکایت کوي الله وی ګوره دا دومره احسانات مې در باندې وکړو خو دې زما سره مینه نه کوي الله ستانه مینه غواړي
الله وی مینه در سره زکم هر څه ما درکړي نو الله وی ته ما سره مینه وکړه. وی دی د دې په ځای چې ما به دا دومره احسانات وکړو نو دی ما سره مینه محبت نه کوي، الله وی دی بل چا سره لګیا دي. او الله په خپل مینه محبت باندې او په خپل صفت باندې حمد باندې الله خوشحالیږي او ستا د عمل قدر کوي، تا له بدله درکوي. الله وی ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یتخذو چې دي نیسلي دي یا دي محبت کوي مینه کوي من دون الله ما سوا د الله نه. من هغه څوک دي یتخذو چې نیسلي دي من دون الله علاوه د الله نه اندادن شریکان خدایان د محبت والا خلک یې جوړ کړي یحبونهم دي د دغې بوتانو سره یا د باطل خدایانو سره محبت کوي. یحبونهم دی محبت کوي د دوی سره که حب الله لکه څنګه چې محبت پکار دی د الله سره. نو ګوره دلته یو د پوینټ خبره پکې رااله، مطلب دا چې ته د مور او پلار سره مینه کولی شي محبت کولی شي، دکه شان چې د اولاد سره کولی شي، ښځه د خاوند سره کولی شي، خاوند د ښځې سره کولی شي، د انسانیت سره ته کولی شي چې د هغې قدر کې په منزله د قدر جایز محبت چې در کم ځای پورې لکه د بچو سره د بچو د پلار سره وغیره دغه جایز شو. نو الله رب العزت وی یحبونهم دوی محبت کوي د دغې بوتانو سره یا د خدایانو سره یا د دې بچو سره یا د نور څه سره که حب الله لکه څنګه چې محبت د الله سره پکار دی. نو مطلب د دې دا شو چې د الله سره بعضې داسې محبت دی چې هغه ته د مخلوق سره نشي کوي، لکه الله به یو مني مخلوق چې دی نو هغه ورسره شریک نشي جوړولی، یا د الله حکم باهري فیصله د مخلوق حکم اخري فیصله نه ده. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق، چې کوم ځای ستانه خدای خبر کیږي هلته به د مخلوق تابعداري نه کوي. تا ته اوس پته ده چې زما د مونځ ټیم قضا کیږي، یو چې وخت پکې یا بېله خبره چې قضا کیږي، تا ته مور وی پلار وی رور وی مشر یا باچا وی وزیر وی ایسیچو وی هر څوک چې درته وی چې دا مونځ مه کوه زما دا کار وکړه، اوستانه هلته د مونځ ټیم قضا کیږي، نو هلته د الله تابعداري لازمي ده، د مخلوق تابعداري نشته. یا پتا حج فرض شو او تا ته څوک وایي چې مثال په طور کور درته وایي یا ملګري درته وایي بل څوک درته وایي چې ته دا حج مه کوه او ته چې دی نو زما دا کار وکړه یا دا وکړه کاروبار وکړه وغیره، یا نور داسې بلا شیزونه دي، نو بیا ته د الله والا دا محبت چې دی نو دا ته د مخلوق سره کې، نو دغلته بیا د مخلوق تابعداري نشته، محبت به صرف د الله سره کې. اوس که داسې چې د الله حکم مثال په طور د مانځه ټیم کې لا باقي ټیم شته نو او ته لومبې د مور پلار کار وکړه یا د ملګري دغه که چېرته خفه کېږي د ده دا کار وکړه، ځکه د خدای چې دا کوم فریضه په تا مقرر کړې د دې کې لا وخت شته دا لیټ کولی شي. نو د هر څه خپله اندازه ده. موږ ګوره د ولی سره یا د بزرګ سره مینه محبت ځکه کوو چې د موږ ته دین باندې قرباني ورکړې ده، بیا صحابي سره ځکه کوو چې هغه قرباني ورکړې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نور پیغمبرانو سره ځکه کوو چې دا د الله استازي دي، پیغام رسان دي، د الله پیغام یې موږ ته راکړی دی، د الله دین یې موږ ته ښولی، الله یې موږ ته ښولی دی چې په دې طریقې وپېژنې، نو موږ د دې سره ځکه مینه محبت کوو. ورنه که الله رب العزت ویلی وي چې د پلار مه منه نو موږ به نه منلې ځکه د الله حکم لازمي دی، که الله ویلی وي چې د مخلوق سره مینه مه کوه موږ به نه کولې، خو الله درته وایي چې د دې خپل خپل ځایونه دي، په دې اندازه کې د مخلوق سره وکړه په دې اندازه کې ما سره وکړه، نو اول به الله وي پس د هغې به بیا مخلوق وي. خو اوس کیسه لږه بدله، موږ مخلوق وړاندې کړی دی او الله هم وروستو کړی دی، الله دې معافي وکړي. ومن الناس او بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یتخذو چې دي نیسلي دي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه علاوه د الله تعالی نه اندادن شریکان یحبونهم چې دي محبت کوي دی محبت کوي د دغه خدایانو سره د دغه شریکانو سره که حب الله لکه څنګه چې محبت پکار دی د الله سره، دی محبت کوي د دنیا سره لکه څنګه چې محبت پکار دی د الله سره، یا دی محبت کوي د دنیا د مخلوق سره، مخلوق هم دی مراد دی، هسې به ته وایې چې لکه دا نور خبره دی پکې ځان نه وکړې، نه فرعون ته به خلکو سجدې نه لګولې، نمرود ته به نه لګولې، یا نن سبا د خدای پاک حکم وروستو کړي او د الله حکم مخکې کړي، نو دا نه یې پکار.
اندادن شریکان یحبونهم دی محبت کوي د دې سره که حب الله لکه څنګه چې محبت پکار دی د الله سره. خوص الله د مؤمنانو صفت کوي چې مؤمن څنګه پکار دی. والذین ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړ دي اشد دا زیات سختی یا دا زیات کوونکي د حبن د محبت لله د الله رب العزت سره دی د الله سره ډیر مینه محبت کوي. اوس الله رب العزت دوی دا کم خلق چې الله سره مینه محبت نه کوي نو د دې څه انجام دی. وی ولو ير الذين او که چرته ویني هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دي یعنی دا څوک چې د الله سره مینه محبت نه کوي الله نه خپلوي د الله عبادت نه کوي د الله وحدانیت نه مانی که دې چرته ویني که چرته دی ظلمو دي ظلم کړي کنه که دې چرته ویني اذ يرون العذاب په هغه وخت کې چې دی ویني عذاب لره یعنی هغه منظر ویني هغه منظر کشي دې تر مخ کې شي کوم وخت چې به دې ته عذاب ورکول شي یا دې هغه عذاب پسترګو ویني دی ویني چې بیا هغه جهنم دې ته بوس ورغورځيږي. اذ يرون العذاب په هغه وخت کې چې دی ویني عذاب لره نو دی بس وي ان القوه لله جميعا یقینا ټول قوت د الله د بار دی یقینا ټول قوت د الله دغه ټیم به وي چې ټول قوت د الله د پاره دی ښا. وان الله یقینا الله رب العزت شدید العذاب سخت عذاب ورکوونکی دی. هغه ټیم به دی دا وي خو هغه ټیم خو بس بیا کار نه کوي کنه. یا اذ تبرأ اوس الله رب العزت دی بل خبر هم کوي اذ تبرأ الذين په هغه وخت کې چې براءت اعلان به وکي په هغه وخت چې بیزاری به وکي هغه کسان اتبعوا چې تابعداري کړی شوی ده چې دا چا تابعداري کړی شوی ده. مثال په تور د فرعون چې چا منلی دي نو چې دا کم کسان دا فرعون چې دی د نور ملګرو لروویني من الذين دها کسانونا اتبعوا چې تابعداري کړی ده دا فرعون په دغه غرض باندې اعلان وکړي چې به زما چا منلی ده زما دي سره تعلق نشته دا ما څه کار دی باندې منله زما یا شیطان به موي حدیث کې راځي وی خلکو ته بدور په منبر کې نو ورته خلک ورته چې تا مون گمراه کړو تا را سره دا چالو کاوه دې ورته چې کینه ورغه چې تقریر د ترجمه کوم چې پته ارته ولې نو دی ورته وای چې ښا خدای په غوګونه درکړو سترګې درکړې وي لاسونه درکړو او بدن روغ درکړو تاسو دې د خیال نکو او ما د معمولی وسوسه په ځل کې درواچول نو ما پسې ټول راخته و د خدای په نعمت تم نه کته نو دی به د برات اعلان وکړي دی ورته وي اوس زمم جهنم کې سوځم تاسو هم سوځئ الله دې وساتي. نو اتبعوا استبرأ الذين په هغه وخت چې د براءت اعلان وکړي د بیزاره اعلان وکړي ها کسان اتبعوا چې داغي تابعداري کړی شوی ده چې داغي خلکو منل کړی دي من الذين د ها کسانو نه دا برات به د چا نه اعلان وکړي به چې موږ د چا سره نه اتبعوا چې چا تابعداري کړی ده ورأوا العذاب او دی به ویني عذاب لره عذاب به پسترګو ویني نو وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشي د دې په منځ کې تعلق به ختم شي بس دار چا بیا ځان زالي چې چا سونه بس ګناه کړي دومره به دې پور کې سوځي الله دې وساتي. نو استبرأ الذين په هغه وخت کې چې د بیزاره اعلان وکړي دا وایي چې د بیزاره د براءت اعلان وکړي هغه کسان اتبعوا چې تابعداري یې کړې شوې ده من الذين د هغه کسانو نه اتبعوا چې تابعداري یې کړې ده چې چا یې تابعداري کړې ده هغې نه به د بیزاره اعلان وکړي چې موږ دا زموږ نه دي. ورأوا العذاب او به ویني عذاب لره وتقطعت او کټ بکلی شي بهم الاسباب منقطع بشي کټ بکلی شي په میانځ د دې کې هغه تعلقات. وقال الذين ابويها کسان اوس دا چا چې دی بت ته سجده کړي دا چا چې دی فرعون ته سجده کړي نمرود ته کړي یا څوک چې د باطل په لار باندې چړي تلی د طاغوتی کسانو چې دی ملګرتیا کړي د غیر ملګرتیا کړي نو دی به وي چې خدایا یو سوال خو درنه کوم چې ما دنیا ته دوباره ولېږه زه به د دوی نه ځان لرې کړم زه به د دوی سره ملګرتیا ونه کړم ځکه دې زمانه څنګه ځان نن لرې کړو زمانې د بېزارتیا اعلان وکړو دوی چې دا خو زما ملګري نه دي بس زه به هم دغه شان د دې نه په دنیا کې اعلان وکړم چې خدای پاکه زه هم د دې ملګری نه یم بس زه به د دې نه لرې شم خدای پاک ورته چې نه اوس کیسه ختمه ده. وقال الذين ابويها کسان اتبعوا چې تابعداري کړی ده چې تابعداري کړی ده دې بوتانو ته سجدي کړي یا د خلکو ته ټیټ پاس شوي دي
لو ان لنا دا لاسونه به داسې مږي لو ان لنا کاش وي زمونږ دپاره کاش وي زمونږ دپاره کرتن دوباره تلو دنیا ته دوباره تلوي زمونږ دپاره فنتبرأ نو بیزاره شوي به وو موږ منهم د دوی نه دا د چا تابعداري چې کړې وه د دې نه به موږ بیزاره شوي وي د دې نه به هم اعلان کړی وي چې موږ دې سر نه یو کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دوی نن د برات اعلان وکړه زموږ نه لکه څنګه چې دوی نن بیزاره شو زموږ نه کذالک همدقه شان یریهم الله خایب الله رب العزت دوی ته اعمالهم اعمال د دوی حسرات علیهم چې دا به افسوس وي په دې باندې الله رب العزت به دې ته ښایي چې دا عمل وګورې په تاسو باندې افسوس وي سوچ وکړئ لږ دا کوم طرف ته روان یې الله په مخلوق خفه کېږي که نه اگر که دوی ورسره مینه نه کوي خو الله ورته بیا بار بار وایي چې ګوره افسوس به دا په تاسو باندې کذالک همدقه شان یریهم الله خایب الله رب العزت دوی ته اعمالهم اعمال د دوی حسرات علیهم چې دا به افسوس وي حسران به وي په دې باندې وما هم او نه به وي دوی بخارجین وتونکي من النار د اور نه الله هم دې د دې خلق نه وساتي.